چې کله زمونږ یو د معاشري نه یو سړی بهر ملکونو ته چېرته ځي مزدورۍ دپاره هغه په موږ کې دننه هغه کورنۍ او هغه سړی مالداره ګڼلی ښه ګڼلی کېږي ځکه بهر څه دپاره تله بې مزدورۍ دپاره دغه مزدوري دلته هم کوي دلته چې دا مزدوري کوي په هغې کې دننه خپل خېټه نشي ساتلی خپل د بیمارۍ علاج پکې نشي کولی او هلته چې بهر ملکونو ته لاړ شي هلته مزدوري کوي او باغ مزدوري کې دننه خپل کور خپل فیملی ښه په خوشحاله سره زمونږ د ملک دا حال دی شر فتنې فسادات ځکه د هغې وجه دا ده چې دا حکمرانان دا مشران دا سیاسي لیډران په 15 کالو کې دننه عوام چې کوم دی خالي دوکه کي وی غولئ دوکه کي او بیا زمونږ پاکستاني عوام دا ډېر هوښیار عوام دی ډېر سمجدار دی ډېر سمجدار او ډېر هوښیار عوام دی د دنه به سل مړي کړي او یو څو دوزی به ورته ورولي او د هغې نه به بیا هغه نه به هر سره یېري دا اوس دا وخت دی که نه په دې لارو کوڅو کې وګورئ څوک څه چغې وایي او موږ دا کارونه کړي دي موږ به داسې کارونه وکړو موږ به داسې کارونه وکړو موږ به داسې وکړو هېڅ مه کوه کم سے کم دا اطمینان دا امن راوړه دا د دې مسلمانانو د وینو دا سوداګانې پرېږده دا نامعلومه قاتلان دا ظالمان دا ختم کا بیا به دې پته ولګېږي چې ته څه کوې خو دا الله رب العالمین انسانانو ته وایي تر څو پورې چې تاسو ځان بدل نه کوئ خپل د عقل استعمال نه کوئ او دغه رنګه په حکمرانانو کې دننه هغه ونه پیژنې او هغه منتخب نه کوي هغه حکمران چې په هغې کې دننه د معاشري دپاره ستا دپاره ستا د بچو دپاره ستا د بچو د مستقبل دپاره پکې دننه خیر ته خپل حالت نه بدلی نو الله رب العالمین به ستا حالت څه بدلوي اوس دا د وټونو وخت دی او دا ټول به دغه شان دي د څارو په شان دي ځناورو په شان دي د ګډو بیزو په شان دي او منډې وایي او بس خالي به په ځان باندې به د یو ظالم په ځای بل ظالم مسلط کړي د بل ظالم په ځای بل اول خو دا جمهوریت دا خو دین اسلام کې د نصره د دې دا یو ځان له یو دین دی او کچېرې بیا هم خلاصې دي نشته دی الله د شعور درکړی دی عقل یې درکړلی د هغې نه کار واخله زه دا خبره ځکه کوم او بار بار یې کوم موږ په دې دونه عمر کې دننه په دې ژوند کې دننه په دې زندګۍ کې دننه د امن او د سکون او خوشحالۍ یو وخت ولیده او دا ټول چې څونه غله دي او دا څونه ظالمان دي دا ټول راجمع شو هغه حالت او هغه یو سړي ته ودرېده عمران خان لرې کو نن یې څه کیفیت ته لري څه حالت دی او د ملک څه حالت ته د عوامو څه حال دی الله رب العالمین د انسانانو ته وایي چې خپل حال بدل کا پخپله او الله رب العالمین د هغه قوم حالت نه بدلی چې تر څو هغه پخپله کوشش ونه کړي د هغې دپاره د خپل حق دپاره اواز اوچت نه کړي د خپل حق تپوس ونه کړي ظالم ونه پېژني ظالم او مظلوم کې دننه فرق ونه کړي په قاتل او مقتول کې دننه فرق ونه کړي داسې قوم حالت الله نه بدلوي الله رب العالمین د هغه قومونو حالت بدلی چې په کوم قومونو کې دننه عقلي شعوري او هغه خپل عقل استعمالوي فایده او نقصان خپل پیژني چې فایده او نقصان مې بس کې دي خپل فایده او نقصان ونه پیژني الله رب العالمین د هغه قومونو حالت نه بدلوي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما الله رب العالمین دی زمنګ په دې ملک د امن راوړي زموږ په معاشري کې دی الله امن راوړي دا فساد دی الله ختم کړي الله دې داسې حکمرانان راولي په هغې کې دننه د ملک ته د عوامو ته خیر فایدې پکې دننه او ظالمان دی الله رب العالمین هلاک او مسلط چې کوم ظالمان دي الله رب العالمین دی هغه هم هلاک کړي الله رب العالمین دی د هغې د شر او د فساد نه د هغې د ضرر نه زمنګ د ملک زمنګ د عوام زمنګ د خلک دا د الله رب العالمین محفوظ